من الجنة والناس. مدرسه سیدنا حاتم الانبیاء ضروري امازه کې د ختم القرآن او د ستربندۍ د یو تقریب تابع شوی و. د تقریب مشر میلما د جمعیت علماء اسلام صوبایي نائب امیر سابق ایم پی ای مولانا مفتی فضل غفور و. په تقریب کې مولانا عبدالحلیم صاحب حق، مولانا ابراهیم الله جان، مفتی زرین شاه، د مدرسې سرپرست اعلی حاجی شیرخان استاد، محتمم مدرسه مولانا فضل امین، نگران مدرسه مولانا صدیق الرحمن، ناظم مدرسه مولانا گل امان، د کلی علاقې علماو، والدینو، عام خلکو او ماشومانو ګډون کړي وو. په تقریب کې قاری علی اکبر د مدرسې دویش هلکانو ته په حفظ دور او ناظره د قرآن پاک ختم وکړو. راغلي والدینو په ختم القرآن خپلو ماشومانو ته د ګلونو خارونه واچول او د خوشحالۍ اظهار یې وکړو. تقریب ته مولانا مفتی فضل غفور، مولانا عبدالحلیم صاحب حق، مفتی زرین شاه او مولانا ابراهیم الله جان خطابونه وکړل او د قرآن او حدیث په رڼا کې د مدرسو په اهمیت او ضرورت تفصیلی رڼا واچوله. مقررینو وویل چې مدرسې د اسلام مضبوطی کلاګانې دي، چېرته نه چې د علم رڼاګانې خورېږي. هغوی زیاته کړه چې د مدرسو برکت دی چې نن د زرو ډېرې غونتې پسمانده علاقه کې هم د قرآن حافظان، قاریان او عالمان پیدا کیږي. هغوی عوامو ته اپیل وکړو چې خپل ماشومان او ماشومانې په مدرسو کې داخل کړي چې د حلال حرام تمیز وپیژني او دنیا او آخرت یې ښایسته شي. په دې موقع د مدرسې محتمم مولانا فضل امین ووی چې موږ د کلي علاقې د خلکو په تعاون دا مدرسه جوړه کړې او شکر دی د استادانو د مهنت په برکت مو په تحصیل مندړ کې په لومړي کال اولنې پوزیشن په خپل نوم کړو. هغوی عوامو ته اپیل وکړو چې مدرسې سره خپل تعاون جاري ساتي چې د مدرسې د تعمیر کار پوره شي او موږ په پوره یکسوې سره د ماشومانو تعلیم او تربیت وکړو. موږ ټول ګناهګار یو، خدا غي خپل ګناهونو باوجود الله د قرآن د نسبت د برکته مونږ او تاسو د خپل محبوبینو په فهرست کې شامل یو. محترمو، زرو ډیری دا په حقیقت کې الله د زرو ډیری وګرځولای. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د خلق مثال داسې دی لکه د سرو زرو د سپینو زرو کان درنګ. په دې کې ډېر لوی صلاحیتونه دي. زرو ډېری الله په حقیقت کې نن د سرو زرو ډېری جوړه کړل. ځکه دلته الله د قرآن یو عظیم مرکز قائم کړ. او لکه څنګه چې مولانا نجیب الله صاحب تاسو ته ووی په دې علاقو باندې د ډېرو لویو اولیاو گذر شوی دی. ستاسو مشران ډېر نران مجاهدین او غازیان پاتې شوي دي. تاسو سره دلته خواته قبرستان کې د مولانا عبدالله داغه قبر دی. داغه په باره کې مولانا حامد نیا صاحب لیکلي دي چې دا هغه مجاهد دی چې د خپل زندګۍ 15 کاله عملاً د جهاد په میدان کې تیر کړي. نو داسې باریکې مسلې، ژورې مسلې په دې باندې طالبان شپې روڼوي او دا یادوي چې سبا به یو جومات کې امام یم او یو مقتدي به راشي ما نه به تپوس کوي چې زه وضاحت کولی شم چې د قوم بچي حلالیان پیدا شي او د قوم بچي حرامینه پیدا کړي. دا ما او تا چې د مور او پلار نه حلال پیدا یو، دا فوجي او دا پولیس او دا افسر دا سرکار چې د مور او پلار نه حلال پیدا دي، دا د وظیفه راوړی خدای وبه خبره کړ. دا د یونیورسټو د کالجونو نه دي. دا په جماعتونو کې چې ښکلی قرت کېږي او دا مونځ صحیح طریقې سره ادا کېږي او په رمضان المبارک کې ختم د قرآن کېږي، دا د وظیفه راوړی خدای وبه خبره کړ. دا د یونیورسټو او د کالجونو برکت نه دی. شومان دي دا دویش ختمونه دي. په ظاهري نظر چې مونږ ګورو
که په حقیقت کې په سوچ وکړو نو دا 2000 نه هم زیات ختمونه دي د ماشومانو به څو زره طالبانو د قرآن یو آیت ویلي یو سورت څومره په تکرار سره مسلمانانو وروڼو نن د هغې د ختم پروګرام د ډېر خوش قسمته دي هغه طالبان حافظان ناظره خوا چې نن ختم دی د هغې مور او پلار ډېر خوش قسمته دي د هغې وروڼه خویندې ډېر خوش قسمته دي بیا موږ او تاسو ټول ډېر خوش قسمته یو چې په دې اجتماع او د ختم قرآن په موقع باندې الله تعالی موږ ته هم دلته ناسته هغه نصیب کړه الله دې په خپل دربار کې قبول کړي مسلمانانو وروڼو قرآن یو داسې کتاب دی چې الله جل جلاله د دې د حفاظت وعده خپله کړې ده ذمه داري یې په خپل سر اخیستې ده او بیا د هغې دپاره الله جل جلاله د سینو انتخاب کړی دی هره سینه کې قرآن دننه ځای نه نیسي هرې سینې ته قرآن نه دننه کېږي قرآن کتاب داسې دی چې د الله فیصله دا ده چې څوک پاک نه وي په اودس کې نه وي دی به ورله ګوتې هم نه وروړي نو چې کله بار نه بې اودسه بنده مسلمان ولې نه وي دی ورته لاس نشي نږدې کولی نو دومره لوی کتاب بیا ګنده سینې ته دننه ګورې نه دننه کېږي دا دومره لوی کتاب هغه کور ته هغه ادارې ته هغه ځای ته د دې رڼا نه نصیب کېږي چې په هغې کې پاکي دی نو دا دوی سینې د ماشومانو طالبانو الله چې د دې انتخاب وکړو نو یقینا چې دا پاکې سینې دي یقینا دا پاکې خولې وي یقینا دا پاکې سترګې وي چې دې 2 کاله 3 کاله محنت وکړو وی اورېدو وی کتل ورته یاد یې کو او نن د هغې ختمونه دي الله دې دا ټولو ته مبارک وګرځي د رمضان المبارک له تقریبا 2 ورځې مخکې په هغې کې موږ تعلیم شروع کړو په هغې کې تدریس شروع کړو د حفظ کلاس شروع شو بیا د هغې نه تقریبا 12 ورځې وروسته چې کوم دی نو هغه موږ تعمیر آغاز وکړو موږ ته مشرانو کوم حکم راکړی دی کوم امر یې راته راکړی دی کوم اشاره یې راکړې ده چې مقصود تعلیم دی تعمیر کوي او که نه وي موږ په دغه شان میدان کې چې کوم دی خپل تعلیم هغه جاري ساتلی دی او بیا د هغې نه وروسته تاسو تعاون کړی دی ستاسو په تعاون سره او داسې تعاون هم کړی دی چې ستاسو دا احسان دا تعاون به موږ چېرته هم هېر نه کړو زه دې مشرانو ته دا ستاسو د رمضان المبارک قیمتي میاشت عباداتو میاشت ده د تلاواتو میاشت ده تلاوتونه پکې کېږي دې نوجوانانو دې خواوشا د نګرۍ نه تر خانانو ډېری پورې دا نوجوانان دا سپینګیري مشران دا ماشومان دوی که فرض که خپل عبادات نه کړي د رمضان المبارک په شپو کې چې کوم دی نو هغې دې نفلونه تلاوتونه نه کړي خو موږ دپاره هغه تلاوت دپاره درسګاه هغه قایم کړې ده د رمضان المبارک په شپو کې چې موږ شمارلي دي کله 30 کسان کله 35 کسان ستاسو هغه اخلاص ستاسو هغه محبت دا به چېرته هم د هېرولو نه دي دا چېرته هم موږ نه شو هېرولی او دغه باغ او بهار تاسو چې کوم بوزغلې نه کړو صرف دې دپاره تاسو ته زحمت درکړی دی سهار نه تر دې وخته پورې دا ناسته چې کوم تاسو وکړه خپل مصروفیات خپل منډې تړلې هغه مو مخکې وروستو کړي دي تاسو دلته راتګ کړی دی صرف تاسو ته دغه ښودلو هغه ثوابونو کې شریک شئ او دغه بوزغلې چې کوم تاسو کرلی کوم تاسو تعاون کړی هغه موږ د هغې پاسداري کړې ده د هغې حفاظت هم کړی دی هغه مو ضایع کړی نه دی هغه تاسو ته د دې ماشومانو په شکل کې ښکاره دی هغه تاسو ته د دې بلډینګ په شکل کې ښکاره دی تاسو یو روپۍ هغه به ضایع چېرته هم نه ځي تاسو د هغې وخت په اخر باندې ذمهوار دي نو د دې وجې نه ستاسو کوم هغه اخلاص چې و هغه هم د هېرولو نه دی او بیا دومره په محبت سره ستاسو راتګ زموږ سترګې خپلو استادانو ته تاسو اوچتې کړې